अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम दारुल इफ्ता वल क़ज़ा पेशावर ऑनलाइन फतवा सिस्टम की ज़मूंग दारुल इफ्ता रईस हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम फ़रीद हक़ानी साहिब दामत बरकात मुलालिया अबू सर अस्तासु प खिदमत की हाजिर शुबियो नन यो अहम मसला दारुल इफ्ता ता द औरंगज़ेब जनसेना मुफ्ती क़ाज़ी इनायतुल्लाह साहिब अबू तपोस कड़े दे और नूर ढेर गण शुमेर मलगरू तपोस कड़े दे द पोलियो द क़तरो प बारे की द मुफ्ती साहब ने तपोस कड़े गई इंशाअल्लाह तफसीली जवाब वर्कई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाना साहब द पोलियो मसला द शरई मसला न दा खो खलक ज़्यादातर दा मुफ्तियानो साहिबानो न द दې मुतलक तपोस कोي چې जायज़ दي او کنه जायज़ دي। जायज़ او ناجایز به مونږ ورته هله ویلی شو چې زمونږ ډاکټران صاحبان مونږ ته د دې متعلق په لبټرۍ کې ټیسټ وکړي او چې په دې باندې کم اشکالات او شبهات دي د هغې جوابونه مونږ له راکړي چې خلک وایي چې دغه قطرې څوک استعمالوي بې قوت باهي ختم کړي مردانه قوت ختموي. آیا دا خبره رښتیا ده او که درو؟ او پاکستان کې الحمدلله لبټري نشته چې زمونږ د پولیو قطرې چیک کولی شي، ځکه چې زمونږ پاکستان کوم عصري علوم دي هغه ډېر په خطر باندې روان دي او حکومت په دې باندې ډېرې پیسې هم خرج کوي په عصري علوم باندې په دنیوي علوم باندې، اگر چې بل طرف ته زموږ پاکستان کې اسلامي علوم دومره په مخ کې په وړاندې روان دي چې کوم ځای کې د اسلامي مدرسې سند ښایي په یورپ کې وایي چې پاکستان نه فارغ شوی نو ځای به درکوي خوشحالیږي هم د پاکستان د عصري علومو د یونیورسټۍ ډګرۍ چې وښایي نو په نورو ملکونو کې وایي دا خوکه سره ورته نظر هم نه کوي. دا وجه دا ده چې په پاکستان کې لا تر اوسه پورې داسې لیبرټري هم نشته، نه زموږ دا ډاکټرانو طبیبان صاحبان دومره ماهر دي چې موږ ته دا وښیي چې د پولیو کې مضر اثرات شته او که نه، خو بهر صورت دا ښودلی نه شي نو موږ جایز او ناجایز دې ته څنګه ووایو. او هغه شبهات چې دغه پیدا کوي اشکالات پیدا کوي دغه وجه ده چې اول دا چې پولیو ولا ورکران دومره زور ورکوي په دې پولیو قطرو باندې چې گویا کې دا یو معتدي مرض دی، په هر کور کې دی او ډېر زیات دی. معتدي خو نه دی، کم کور کې د پولیو مریض دی هغه په کور کې بل مریض د پولیو نشته، معتدي مرض نه دی چې بل ته لګي او نه زیات شته د سره د څوک پیژني نه مشران یې سره پیژني نه چې پولیو څه ته ویلی شي. او دې نه علاوه په پاکستان کې دومره زیاتې بیمارۍ دي چې غریبانان یې خلک یې تباه کړه، د یرقان د تور زیړي بیمارۍ دي د هغې متعلق څوک خیال نه کوي. څوک وایي مونږ ستاسو ماشومان بچ کوو نو دا په غلطه وایي، زمونږ ماشومانو سره څوک یورپ له دومره خیر نه غواړي لکه د دوی چې کم خیال دی. دغه خبره هم شبهه پیدا کوي چې دومره زور پې ولې ورکوي په نورو بیماریانو باندې زور ولې او بار بار دغه پولیو قطرې ولې وایي. یو ځل یې ورکړه بس ختم. اسلام مونږ ته ویلي دي که یو سړی نه ورکوي اسلام ویلي چې ته وایه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. درې ورې سهار او ماښام وایه نو تا ته به نه د پولیو بیماري لګي نه به د یرقان لګي، داسې بیماري چې هغې نه علاج یې تا ته به نه لګي. دا حدیث کې راغلي که ځینې خلک دغه دعا وایي پولیو قطرې نه ورکوي نو دغه خلک یې دومره بلیک کوي، یعنی په معاشره کې دومره ګنداګیر جوړ کړي چې خلک وایي دا خو ډېر لوی دهشتګر دی چې پولیو قطرې نه ورکوي. دی وایي ما دعا ویلې ده سهار او ماښام زه ماشومانو باندې وایم په خپله یې وایم. په بهر صورت چې دوی دومره زور پې ورکوي ګاډي کې ماشومان راکوزوي هر ځای کې پې حمله کوي. او بله شبهه دوی متعلق دغه ده چې دغه زنانه په کورونو کې غیر ضروري معلومات حاصلوي. پولیو قطرې دې ورکړې ځان نه ځي نوره معلومات کوي ستاسو کور کې څه دي څه شته څه نشته ذریعه آمدن ستاسو څه دی. دغه خبرې چې کوي دا شبهات پیدا کوي. کور ته دننه کولو پکار دي دا زنانه کور ته به نه راپرېږدي. بار مونږ دا نه وایو چې پولیو ناجایزه ده، ځکه چې د جایز او ناجایز مونږ ته بالا پته لګي چې د دې لبټرۍ کې ټیسټ وشي. خو بهر صورت هغه شبهات او اشکالات دي چې ما ذکر کړ امید دی که څوک وي د پولیو متعلق چې د دې جوابونه مونږ ته راکړي او امید کوو د خپلو ډاکټرانو نه او د طب والا کسانو نه چې د دې متعلق یوه لبټرۍ جوړه کړي چې مونږ د دې شبهات زمونږ ختم شي کړه. خو د دې متعلق مونږ دا نشو ویلی چې ناجایز دي. یو شی ټیک دی نو هغې متعلق چا دا نه دی مضرسیت یعنی هسې خیالات دي، په خیالاتو باندې خو ناجایز څه شته نه شي ویلی. نو امید دی چې زمونږ ملګرو ته به د دې متعلق معلومات شوي.